قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی مونږ د بنی اسرائیلو په حق کې دا فیصله کړې ده او دا فیصله م ورته ورولې ده په دې م دوی پوه کړي دي د خپل کتاب په ذریعه چې لتفسدن فی الارض مرتين چې تاسو به غټ غټ رواني چې کوئ په ځمکه کې نو ابه تاسو دوه ځله کوئ واړه واړه رواني خو به کوئ واړه واړه نقصانات او بغاوتونه او فسادونه خو به م ډېري خو کوم چې غټ غټ هغه فسادونه دي چې په هغې الله تاسو له مضبوط او سنګینه سزا به درکوي ابد لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا کبیرا دوه فساده به کوئ او لتعلن علوا کبیرا تاسو به سرکشي او بغاوت کوئ او خطرناک بغاوت او سرکشي به کوئ د الله او د رسول په حق کې زمارونو د دوی سرکشۍ د هر پیغمبر سره تیرې شوي دي یوازې زموږ د نبي علیه السلام سره نه بني اسرائیل دا اوس چې یهود ورته وایي هر پیغمبر سره سرکشۍ تیره جمعه د موسی علیه السلام متعلق مې درته ویلو چې په هغې یې څومره خطرناک الزامونه لګولي د موسی علیه السلام د تره زوی دی قارون نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي تفسیر قرطبی لیکلی دی چې حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دی د موسی علیه السلام سکه د تره زوی دا قارون یوه دویم دی د تورات حافظه مو تورات ورته یادو او دریم د تورات عالم مو علم د تورات مو سره دی قارون سره او کوم اویا کسان چې حضرت موسی علیه السلام د الله د ملاقات لپاره غوره کړي چې کوه طور ته ځو چې ستاسو الله سره ملاقات وشي هغې اویو کې دیم شامل و هغې اویو کسانو سره الله خبرې م وکړې دا خبرې م راغلي دي حافظ د تورات هغې اویو کسو کې منتخب د حضرت موسی علیه السلام سکه د تره زوی او هغې کوه طور کې د الله خبرې مو دومره مال یو چې تفسیر روح المانی کې یو لوی عالم دی عطا ابن ابي رباح هغه وی د یوسف علیه السلام یو خزانه و چې هغه په ځمکه کې خښه کړې و هغه د له په لاس راغلی و ډېر زیات مالدار دی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره مال یو موږ دومره مال ورکړی چې د هغه مال چابیانې چې دي ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه چې یو لویه ډله چې هغه به د مضبوط طاقت خاوندان و چابیانې به هغوی ګرځولې نو تاسو اندازه ولګوئ چې چابیانې دومره دي چې یو کس یې نشي ګرځولی دوی نشي ګرځولی درې نشي ګرځولی یو لویه ډله هغه چابیانې ګرځوي او چې کومه ډله هغه چابیانې ګرځوي نو هغه هم د ښه مضبوط طاقت خاوندان دي نو چې جرندې به څونه وي او جرندې بیا چې څومره به وي نو اندازه ولګوئ چې یو جرنده به یو کوټې ته او یو محل ته والي کېدله چې هغه محلونه او کوټې به څومره وي او په هغې کې به مال او دولت څومره ډېر مالدار په لاره چې به روانو اعلی قیمتي جامې به یې چولې وې قیمتي او اعلی قسم لباس به و د ریخمو او په عجیبه انداز به روانو نوکران به ترې مخکې رستو نو خلک به ورته پسخېدل یا لیتنا اوتي مثل ما اوتي قارون افسوس چې داسې مال زمونږ هم وي لکه د دې قارون چې دی نیکانو خلکو به وي مه پسخېږئ ورته مه پسخېږئ دا د دنیا مال او دولت دی قارون یې په غرور کې اچولی دی مال او دولت دې مال او دولت د قارون ته ګورې پام کوئ چې ونه پسخېږئ حضرت موسی علیه السلام ورته نصیحت شروع کړ ویې ګوره دا مال الله درکړی دی یو وخت به یې دنه الله والي او په تش کفن کې په سپینه جامه کې به ګورې الله لځې
دا چې څومره دولت در سره دي دا د نه ټول په دنیا کې پاتې دی. په دې دولت نشه مه کوه، په دې غرور مه کوه. یو سپین کفن کې به د دنیا نه ځې او صرف 2 څادرې به ځان سره وړې، بل شی وړې نه شي. دا مال الله درکړی دی. د موسی علیه السلام مخکې خو به یې غږ نه کو، خو خلکو ته به یې څه وی الله راکړی دی، دا ما په دې مټو ګټلی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ما ګټلی دی. اوس هم بعضې خلک چې ورته الله رسول ورمخکې کې نشه پې دونه غاویری او دونه غالب وي چې هغه وي نه مړه دا ما ګټلی دی، دا ما محنت کړی دی. ای د محنت بچیا، دا لاس چا درکړی دی، دا عقل او دماغ چا درکړی دی، دا روغ وجود او دا ښکلې سترګې چا درکړی دی او دا خشته وجود او دا بچي چا درکړي د خدای نه ویریږه. کې راونیوي قسم دې که دې ټوپک خلاص کي، کې راونیوي قسم دې که دې بچي خلاص کي، کې راونیوي قسم دې که خاندان دې خلاص کي. نو دا خلک به ورته لګي او نصیحت به کوه، ده به دا ما په خپلو مټو ګټلی دی، دا ما ګټلی دی. او کبر به یې کو، غرور به یې کو، ځان پسې به یې خپې راښکلې، ځان پسې به یې څپلی راښکلې او مسلمان یې د نظر نه څه نه راتل. وی راشه یاره داسې کومه، دا موسی علیه السلام خو لګیا دی ما ته نصیحت کوي او ما بدناموي په خلکو چې دی صدقه او خیرات نه کوي. ودرېږه چې دی یو پوټی لږ غوندې رچه کړه، نو یو ښځې له پیسې ورکړه او هغه یې دې ته جوړه کړه چې موسی علیه السلام کله تقریر کوي او تقریر له پاسي نو ته به پې الزام په پیغمبر الزام ولګېد خو برباد شو. چې کوم سړی نیکي خلکو له دعوت ورکوي او په هغه د بدو الزام ولګو خو تباه کړ، د هغه خبره خو بیا څوک نه مني، بیا خلک وایي ښه کیسه ویسه. چې کوم سړی بل له دعوت ورکوي، داعي دی، اب خپله جامه پاکه ساتي، جامه کې چې لږ خیرنوالی هم دی نو خلک پې بیا اعتماد نه کوي، خلک وایي مړه ویسه ته کیسه دا چې څه وی دا ټول ګپ شپ کې او دروغ وی. نو موسی علیه السلام یې رچکاو نو دې ښځې ولمسولو پیسې وله ورکړې. نو موسی علیه السلام یو ځل بني اسرائیلو کې ولاړ دی او تقریر کوي. دا ښځه پاڅېده، بیا کېناسته، بیا پاڅېده، بیا کېناسته، بیا پاڅېده، بیا کېناسته. بس حضرت موسی علیه السلام پیش شو. چا پکې اواز هم ورکړ شیطانانو څه لپاسې وایه که نه څه وی چې دا خبره وکړي. الله اوس هغه خوله بندوله او د موسی علیه السلام روب پې راته. بس چې خبره یې د خولې نه شروع کړه موسی علیه السلام ورته ویې ښه چپ صبر وکړه. لاړ او 2 رکعته نفل وکړه حضرت موسی علیه السلام، الله ته یې توجه ورکړه. او چې 2 رکعته نفل یې وکړل او بیا راغی دی مجلس ته او د الله نه یې سوال وکړه، وی پروردګاره که زه په حق یم اوس زما مدد وکړې. چې ودرېد هغه ښځې ته یې وی ای ښځې پاڅه ودرېږه. وی ستا دې په هغه ذات قسم وي چې د اسمانونه یې پیدا کړي دي او دا ځمکې پیدا کړي دي او موت یې پیدا کړي یو، وایه رښتیا خبره کوه. بس ښځه په رپېدو شو چې د الله نوم یې واورېد او بیا د الله د اسمانونو او ځمکو په رپېدو شوه. وی صاحب رښتیا ووایه؟ وی او وی قارون پیسې راکړي دي چې په د الزام په موسی علیه السلام ولګوه، دی به بدنام شي، بې عزته به شي او بدنام به شي، الزام پې ولګوه. هغه راله پیسې راکړي دي. بس حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه الله ډېر ترې تنګ یم، ډېر کبرجن دی او ډېر زیات ظالم دی او زما دا نیکان مسلمانان ټول رټي او ما پسې دا ستا الله ولیدل خدای راوینیسي. نو الله داسې راونیوه چې سره د کور او سره د خاندان او سره د هغه خپلو ملګرو یې ځمکه او شلولو پکې ور دننه کړه. چغې جوړې کړې ما بچ کا، ما بچ کا، ای موسی ما معاف کا. الله موسی علیه السلام ځمکې ته وی راکاږه، نور یې راښ کړه. بیا چغې وی راکاږه، نور یې راښ کړه. بیا چغې وی راکاږه نورم. نو په دا ځمکه کې ورغیب شو. نو نبی علیه السلام مبارک په یو حدیث کې راځي، هغې خو نوم نه دی اخیستی او غالبا هم دې ته مراد دی چې دقسې یو کبرجن سړی ځمکې راښکلی دی او په دې پونده تاویږي او ورو ورو لاندې ځي، دا د ده دپاره سزا شوه. یو روایت کې مې لیدلی یو خبر کې چې
رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ډېرې چغې درته ووالې نو تاړو رحم پې ونه کړ وی الله په مې الزام لګولی که دا تا زما مدد نه وې کړی خو زما جامه خو پلیته شوې وه یا به مې څه کول وی څونه فریادونه یې درته وکړل وی بس فریادونه یې وکړل خو زه یې ډېر خفه کړی مو ډېر یې غوسه کړی وی قارون ډېر سپېر و چې تا ته یې چغې والې که ما ته یې دغه وخت کې یو چغه م والې وه نو ممکن ده چې د دې ظالم او نور منافقان ورسره ملګري وو خاندان ورسره ملګري وو دا د بني اسرائیلو بل ظلم ځمکې راښ که څه شو دولت یې څه شو قوم یې څه شو قرآن شریف کې الله فرمایي نه قوم بچ که نه دولت بچ که نه مال بچ که مال او دولت او قوم هر څه سر وخوړه ولاړل برباد شو دا یو سرکشي بیا سرکشي شو په پیغمبرانو به یې نخرې کول په پیغمبرانو به الزامونه لګول دوه وخته الله ووال بیت المقدس و اصل کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و بیت الله هم جوړ کړی و بیت المقدس هم بیت الله چې جوړو نو حضرت اسماعیل علیه السلام ورسره و او بیت المقدس چې جوړو نو حضرت اسحاق علیه السلام ورسره و خو د ابراهیم علیه السلام نه پس بیا چې بیت المقدس په کوم ناشنا انداز جوړ کړ نو حضرت سلیمان علیه السلام جوړ کړی دومره بهترین انداز کې جوړ کړ چې په پیریانو دیوانو لګیا د خدمت کوي او د ځمکې نه ورله هیرې او جواهرات او ملغلرې راوباسي د دریابونو نه وله راوباسي او د سرو زرو نقش و نگار یې پکې وکړه د سرو زرو د سپینو زرو او قیمتي هغه ملغلرې او هیرې یې پکې ځای په ځای ولګولې او خشته خشته ټایلونه بهترین اوس هم بیت المقدس جومات په شپېته جربه کې دی دا جومات شپېتو جربو کې او اوسنی چې کوم جوړ دی اوس خو خیر یهودیانو په قبضه کې اخیستی دی اوس هم د هغوی په قبضه کې دی نیم هغوی قبضه کړی ځان یې پکې خپله عبادتخانه جوړه کړې ده او نیم یې مسلمانانو ته پرېښې دي مسلمانان پکې عبادت کوي او چې کوم نیم یې مسلمانانو ته پرېښې دي نو چې څوک خوښي عبادت ته یې پرېږدي او چې څوک خوښي یې نه پرېږدي اوس د هغې ظالمانو په قبضه کې ده اوس یې وایي داسې ټایلونه پکې لګولي دي په بیت المقدس په جومات کې داسې ټایل لګېدلي دي دوی لګیا دي کوشش کوي چې روان یې کړي خو لا فلحال یې پیوسته نه برابر شوی چې په هغه ټایلونو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي عکس ښکاري خو چې مخامخ ورته ودرېږې نو تا ته به څه نه ښکاري خو چې ښي طرف ته شي نو د هغه عکس به درته ښکاري او چې ګس طرف ته شي نو بیا به د هغه عکس درته ښکاري او چې کوم محراب دی محراب وی د لرګي نه جوړ دی محراب او د یو لرګي نه جوړ دی پکې ټانکه نشته او نه پکې پیوند شته داسې محراب دی د بیت المقدس د جومات او ډېر یو وخت کې زمونږ قبله وانه نبی علیه السلام مبارک سره پاسه 14 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کړی بیا دا قبله منسوخه شوه او بیت الله طرف ته حکم راغی فول وجهک شطر المسجد الحرام چې بس فولوا وجوهکم شطره نبی علیه السلام ته صحابو ته حکم وشو چې تاسو بیت الله ته مخ راوړئ او د مونځ یې هم ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی برکت دی پکې بهر کیف سلیمان علیه السلام جوړ کو یو ناشنا جومات یې جوړ کو بني اسرائیل دا یهودیان به پکې خپل مونځ عبادت به پکې کو نافرماني یې جوړه یو نافرماني نه ډېرې زیات دی حضرت داود علیه السلام په زمانه کې دی باندې داود علیه السلام چې پیغمبر و سلیمان علیه السلام نه پس د داود علیه السلام چې د داود علیه السلام په زمانه کې د سلیمان علیه السلام نه مخکې نو هغې کې هم دي نافرمانۍ کړې پیغمبر موجود دی یو کلی ایله ورته وایي د بحر قلزم په غاړه دا کلی آباد و په هغه وخت دا ایله او د مدین او د کوه تور په میاس کې دا کلی د بحر قلزم په غاړه نو الله تعالی خو ازمایښتي امتحانات راولي نو داود علیه السلام په جبې په دوی دا پابندي ولګوله چې تاسو به د خالي پر ښکار نه کوه
د دریاب په غاړه اوسېدل نو دوی به دا کبان خوړل ښکار به نه کوی نو به دوی ډېره ښه نو الله په امتحان راوست د خالي په ورځ بیا کبان زیات وو په نور ورځو به کم او د خالي په ورځ به دونه کبان وو چې په دریاب به په دې اوبو د پاسه به داسې چپې یې والې او منډې به یې والې قرآن شریف کې الله فرمایي واسألهم عن القرية التي كان څنګه دی استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا دا کبان به د خالي په ورځ باندې اوچت په دې اوبو د پاسه به داسې ښکارېدل ویوم لا یثبتون لا داسې به نو بیا د خالي د ورځې نه علاوه نو پابندي پرې ولګوله چې کبانو ښکار به نه کوي خالي پر ورځ الله ډېر کړل نو دوی به څه چل کو دا مختلفې ډلې شوې چا داسې چل به وکړو ډنډونه به یې جوړ کړل نو د خالي په ورځ باندې به یې هغه وره خو ویسته نو کبان خو به ډېر ونې ډنډونو ته به راغلل نو چې رابلل نو کبان خو به ترې بیا تلل نو دوی به پکې ورخ بند کړ نو د اتوار په ورځ به یې راوویستی هلکه دا ښکار د خالي نه وایي مونږ خو د اتوار په ورځ دا کبان راوباسو د خالي خو یې نه راوباسو چا به دا چل وکړو چې غټ غټ جالونه به یې راوړل نو د خالي په ورځ به یې په کبانو ور واچول نو کبان به پکې ګیر شو نو د اتوار په ورځ به یې هغه جالونه راوښکل په هغه ورځ به یې نه راوښکل دا هیلې به یې جوړولې یو سړي رشوت ته چا نه اخیستی نو ما یې لکه دا رشوت یې واخیسته دا ګناه ده دا مه کوه نبي علیه السلام فرمایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار رشوت ورکوونکي اخیستونکي دواړه به اور کې پراته دي سوځي به پکې دا رشوت یې ولې واخیست وی نه وي ما خو د رشوت نه اخیستې خو یې دا خو یې پخپله راکړې وی صدقه یې راکړه مې صدقه په تا کېږي دا خو دونه غټ موټر دی چې د 15 لاکو موټر کې ګرځي او د 50 لاکو بنګله کې اوسېږي نو صدقه په تا کېږي موږ جومات ته صدقه نه راوړو تاله درکوي هغه غریب ته پته ده چې که دا صدقه نوم د صدقې دې وله ورکړه که دا شی وله نه ورکړو نو بیا راله کار نه کوي او په خپله څوک چې هله نه ورکوي خو هغه ته پته ده که وله ور نه کړم نو بیا راله کار نه کوي نو خلک وله دا مطلقې هیلې بانې خلک دې حرامو له جوړوي په هیلو بانو باندې ګورې حرام رونو نه حلالي نو حضرت داود نو قوم یې څلور ډلې شو یو ډلې به همدغه د خالي په ورځ کار کو دویمې ډلې منې کول وي به کوې درېیمه ډله داسې وه چې هغه چپ چاپ ووایي وایي مونږ د دوی په قبرونو کې خو نه اوسېږو نه به دوی به زمونږ قبرونو له ځي دوی پیشه او کار یې پیشه څلورمه ډله داسې وه چې هغوی یو څو ورځې منې کړه خو چې منې نه شو نو هغوی یې ملګري شو نو چې دا کوم پکې داود علیه السلام دا نیکان ملګري وو چې هغوی یې منې کول نو داود علیه السلام ورته سم شی د خدای عذاب در باندې راځي نو دوی ورته ویل چې داسې کار چې مونږ دوی سره کړي ولس پیاله دې درې واړو ډلو سره چې دا څوک ښکار کوي دوی سره او چې دا څوک وایي چې مونږ خو نه کوو دوی یې کوي او دوی نه منې کوي د ګناه نه او چې دا کم کسان دوه درې ورځې منې کړل خو من نه شو ورسره ملګري شو دا درې واړو سره زمونږ بایکاټ دی نو د خپل کلي په منځ کې ورته یو مضبوط دیوال و بس تاسو دغه او زمونږ ده هغې وي ځای تاسو قبرونه ځان له تاسو پیښې خپل کار پیښې دا خو مونږ د خالي پر ورځ کار نه کوو د اتوار یې راوباسو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي داود علیه السلام خیر یې ورته وکړه زما خبره نه منې خدای م هلاک کړه نو دا چې کوم نیکان خلک وو دیوال نه پورې غاړه دوی چې سار را پاڅېدل نو د هغې طرف نه شور نه راته هلکه مونږ خو شور نشته څه چل دی چې د دیوال نه سرونه ورتاکل ویې کتل نو هغې کې چې کوم ځوانان وو د هغې نه خدای بیزوګان جوړ کړل او چې کوم بوډاګانو نو خدای پاک د خنزیران شکلونه یې د بیزوګانو د خنزیرانو او نور پوهېدل عقلونو شعور یې و ځکه سترګو باندې جړل او اوښکې پرې روانې وې شعور یې خپلو خو بیزوګان خنزیران ته جوړ شو 3 ورځې جمدي و 3 ورځو پورې خدای پاک جمدي وساتل او 3 ورځې پس خدای پاک ټول مردار کړل یو څو سزا ولا خدای ورکوله او په هغې به نه پوهېده حضرت زکریا علیه السلام سره څونه ظلم کړی سره حیران شو سپینګیري او پیغمبر د الله پیغمبر او سپینګیري پیغمبر او دې ته به نصیحت کو نصیحت به کو نو په هغې الزامونه به لګو تا کې دا چل دی او تا کې دا چل
قسم قسم الزامونه لګیا دي ورته بار بار نصیحت کوي الزامونه اخر کې خوند یې ونه کړه ټول ورپسې راپاڅېدل او ورپسې تورې یو چړې راواخېستې ودرېږه چې برابر د کو زکریا علیه السلام چې غریب روان شو دی ورپسې فیصله یې دا وکړه د بادشاه په مخ کې فیصله دا وکړه چې دا زکریا علیه السلام پرېږدو او دی وجنو په دې فیصله وکړه اتې غریب په منډه تښتي یو اونه ورته وچو د حضرت زکریا علیه السلام دا د هغه یو معجزه وه ده لکې دا سوچ وکړو چې دا اونه خو ماته وچو د غالبا چې دا ماله پناه راکوي نو هغه اونې دې میانځ ته دې ډټ ته ورننوت چې ورننوت هغه اونه پې بیا واپس راله پکې خدای پاک محفوظ کړ په هغه اونه کې دننه شیطان دوی ته وایي وی راشئ په دې اونه کې دننه وی اونې ته سینګ ننوت وی نه ډډه اونه ده او ده ته په میانځ کېدلې ده او پکې ورننوتی دی وی نه دا موږ نه منو تورې پکې نشته او سینګ ورننوت نو له ده نه څه په لیست کې بار پاتې شوي وی دی وګورئ دی نښې وی ښه داسې چل ورسره کوو په دا اونه کې دننه وجنو نو اونه اره کړه حضرت زکریا علیه السلام یې په هغې کې شهید دومره ظالمان خلک دومره ظلمونه اوس څومره دا ظالمان په دې مسلمانانو ظلمونه کوي او د امریکې په ډاډ یې کوي ګورئ د دې څه خپل طاقت اوس هم نشته دی دا ټول د امریکې په ډاډ کوي وسله او ایټم بمونه او میزایل دا ټول ول امریکا ورکوي او په دغه ځای کې بدماشان کښېنولي دي چې شابه د عرب ټول تنګ کې او عجیبه دا ده چې اقوام متحده خو نن د امریکې په لاس هغوی وایي اسرائیلو ته اجازت دی هم د میزایل اجازت دی هم د ایټم بم اجازت دی هم د توپ او د ټینک اجازت دی او چې نور کوم مسلمانان د فلسطین نو هغوی ته د دې وسلې اجازت نشته تاسو سره به وسله نه دا څومره ظلم یو خوا دی یو کس ورته وتړه سپي ته او بس پیرې پې ور پرېښوده او بیا وایي چې هغه کم تړلی دی هغه غریب لاس پرېښودی او هغه ځان بچ کوي نو هغه ظالم دی او سپی ظالم نه شو دا فلسطینیان وایي دا دهشتګرد دي چې څوک په ټوپکو پې غزارونه کوي او په جزونو پې بمبارۍ کوي او په توپو او په میزایلو یې وله کورونه روان کړل او د ورځې په سوونو تې وجنې نو هغه ظالم دهشتګرد نه شو او چې هغه کوم غریبانان خپل ځان بچ کوي او د خپل ځان دفاع کوي دا دهشتګرد شو نه پوهېږو په دې منطق خدای خو د امریکا او د هغه دا ملګري په خپل قهر تباه او برباد د مسلمانانو په سرونه هر ځای کې اور بل کړی ظالمان نو به هر کیف هغه خبره مې دې پورې کوله چې زکریا علیه السلام غریبي په دغه شی حضرت یحیی علیه السلام یحیی علیه السلام یې په کومه طریقه شهید کړ یو بادشاه هیرودیس د هغه رویره وه هغه رویرې ښکلې وه نو دې بادشاه هغه خپله رویرې سره به ګناه کوله او اخره کې یې نکاح وتړله حضرت عیسی علیه السلام په دغه زمانه کې هغه ورته وي حضرت یحیی علیه السلام وی دا خو ګناه ده ګناه به نه کوې هغه وی نه دا ګناه نه ده دا زما خپله رویره ده چې بل چاله یې ورکوم بس ماله مناسبه ده او حضرت یحیی علیه السلام اعلان وکړ په ټول قوم کې کلي کې چې دا بادشاه ظلم کوي دا ګناه کوي رویرې سره نکاح نه کېږي رویره خو د لور په اولاد په ځای ده او دا ناروا دي دا ګناه ده دا ګناه دا ګناه ده او د دې جنۍ مور هم په دې رضا وه چې زما دا لور د خپل تره سره یي د هغه بادشاه دی زمونږ هم پکې مزې وي یو ځل دې مور دې لور ته ووایې وایي چې ته دې تره له ورځې نن ځان ښه ډولې که ډول سینګار وکړه جنۍ ډولۍ هم وه او شراب وله ورکه او چې کله یې دا تره دا بادشاه د شرابو په نشه کې شي نو ورته ووایه چې زه به هله تا سره ګناه کوم چې دا یحیی علیه السلام حلال کړي چې دې دې نه حلال کړی او دا مشورې وله خلکو هم ورکړې چې دې د مخې نه خوا کې بیا به مزادي دا خو دې وایي چې دا ګناه ده چې دې مړ شي بس بیا چې کومه ګناه خوښوي هغه به کوی اوس هم خلک داسې کوي چې د نکاح نه کوي د مخې نه یې خوا که بس بیا چې څه خوښوي بیا به کوي جنۍ چې ډول سینګار خپلو که ورله او په شراب یې پیوس کړل
وی ناله به ما له ګوتې راوړی چې یحیی علیه السلام سر را الله ورله وړو او بد دې مړ که چېړو قصه خلاصه شي دا خو دې وایي ګناه ده او ګناه ده او ګناه ده او جنت دی او دوزخ دی او آخرت دی بس پولیس والی او خلکو هم وی صاحب ټیک راته وایي پولیس والی ورپسې ورولېږل ورولېږل حضرت یحیی علیه السلام د خدای پیغمبر هغه یې راوپرځو الله لیک سر یې ترې پرېږد زموږ شیخ صاحب به فرمایل وی د کې لاړم د فلسطین علاقې ته بیت المقدس سره خوا کې یو غر و په هغې کې یو غار و بند و او په هغې د پاسه یو تخته لګېدلې وه او په هغه تخته د پاسه یې لیکلي کې هذا رأس یحیی ابن زکریا علیه السلام چې دلته کې د یحیی د زکریا علیه السلام د زوی د یحیی سر پروت دی نو چې اعلان یې کړ نو وینه ترې روانه شوه نو وینه کوم ځای وچېدله روانه د وینه بیږي 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 نو پروردګار د بل علاقې یو مسلمان بادشاه و خبر شو چې د هیرودیس بادشاه ظالم خدا چل وکړ هغه پې حمله وکړه حالانکې کمزور و په طاقت په ده حمله وکړه بس خدای وله برې ورکړ هغه هیرودیس بادشاه د هغه غرویره د هغه د خاندان هغه چې څومره خلک وو هغه یې ټول مردار کړل او دومره لوی فساد یې پکې وکړ فساد خو نه یو جهاد یې وکړ چې هغه خلک چې د یحیی علیه السلام په مرګ کې شریک وو او یا زره کسان یې په یو ورځ مردار کړل چې او یا زره کسان یې مړه کړل نو د یحیی علیه السلام د سر وینه خاموش پټ کېدلې بند وخت په وخت دې ظالمانو ظلمونه کړي بهر کیف نو بیت المقدس سلیمان علیه السلام جوړ کړی چې دوی دا ظلمونه کول دا وخت په وخت زیاتي ظلمونه یې کول یو بادشاه بخت نصر هغه د عراق د بابل د علاقې مشر او مجوسي و د اور عبادت یې کو هغه پې حمله وکړه په دې بني اسرائیلو حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي دا د هغه حدیث دی وایي ما د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې دوی به دوه فساده کوي او زه به ورله د هغې سزا ورکوم نو دا کوم دي نو دا وایي نبي علیه السلام راته دا قصه وکړه نو هغه بخت نصر د بابل بادشاه مجوسی بادشاه په حمله وکړه نو چې راغی نو بیت المقدس یې ټوټې ټوټې د سلیمان علیه السلام د لاس بیت المقدس پیریانو دیوانو پکې په کلونو خدمت کړی دی او دونه په مینه یې جوړ کړی چې سلیمان علیه السلام کله جوړو د مرګ ټیم یې پوره شو فرشته وله راله وي ستا ټیم پوره دی وایي دا خو که زه مړ شومه نو دا بیت المقدس خو نیمګړی پاتې کېږي دا پیریانو دیوانو نه خدمت په څو کوي که دوی ته پته ولګوي چې سلیمان علیه السلام مړ دی بیا خو دوی دا خدمت نه کوي وایي مونږ د هغې بندوبست الله وایي مونږ کړی دی ته دا مهرباني وکړه چې ته په دا ځای کې د اعتکاف نیت وکړه ورننه وځه او دې خلکو ته ووایه چې بس ما پسې به څوک هم دې کوټې ته نه راځي زما د رزق بندوبست به الله کوي او په دې کورسۍ باندې کښېنه او بس دې ته ګوره مخامخ دوی به کار کوي مونږ به دنه سو باسو نو هغه کونټۍ دې زنې ته ولګولو دغسې ناست دی په هغه خلوت خانه کې او مرګ فرشته راله سی ته وویسته او پیریان لګیا دي خپل خدمت کوي راځي هغه کوټه کې شوړه کې ګوري هغې ته وایي هلکه سلیمان علیه السلام خو به عبادت ته بس ناست دی او زنې ته یې ساړه کړې ده او عبادت کوي ګورئ لګیا دي ډبل خدمتونه کېږي هغې خو جمدی دی پته ورته نه ده لګېدلې هلکه راونه وه ډېره مو ته وګوره سوړه کې بیا نه مقصې په عبادت ته یو ځنې ته یې کونټۍ اړمه کړې ده 6 میاشتې پس وینو لاندې نه کونټۍ وواله نو سلیمان علیه السلام را پرېوته پیریانو ته پته ولګي خو نو هغې پکې مړه کړل د بني اسرائیلو او ښځې یې ترې بوتلې او ماشومان یې هم ترې بوتلل او بوډاګان یې مله مړه کړل او څې خدمت له بوتلل غلامان یې کړل او صاحب هغه چې څومره هیرې جواهرات و لالونه و په هغه جومات کې سره زر و سپین زر و هغې یې ترېنه یوړل نو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي حیران به شي هغه زمانه کې خو دا ټرکونه او سوزکي او موټرې نه وې د دې خرو د اوښانو په ریلو کې به یې سامان وړو د اوښانو د اسونو په ریلو کې به یې وړو
نو هغه قیمتي سامان د بیت المقدس څه سپین جواهرات دی په 1,00,000 ریړو کې یوړو. قرآن شریف کې راپرسونه او سوزدکي او موټرې نه وې، د دې خرو د اوښانو په ریړو کې به سامان وړو، د اوښانو د اسونو په ریړو کې به وړو. نو هغه قیمتي سامان د بیت المقدس څه سپین جواهرات دی په 1,00,000 ریړو کې یوړو. دومره سامان دې غون یوړه عراق بابل ته او دیم ځان سره بوتل. نو ښځې وینځې کړې او ماشومانو باندې به خدمت کو او چې کوم بوډاګانو هغې ته مړه کړل 100 کاله هغې بادشاه دا په خدمت کې ځان سره وساتل. بخت نصر 700 کاله بادشاهي یې کړې ده، 700 کاله. نو بیا به د دوی د ښځو جړل، د خاوندان مړه شو او مونږ وینځي شو او ماشومان هم دا د غلامان دي او خدای دا به څه کېږي جړل نو الله جلا قبوله کړه. نو 100 کاله پس 100 کاله کې خو پیړۍ بدلېږي. بیا د فارس یو بادشاه هغه حمله وکړه په بخت نصر باندې. نو بخت نصر یې ملک او د هغه سلطنت یې دړې وړې کړ. نو دا بني اسرائیل یې ازاد کړل، زه واپس خپل بیت المقدس ته او چې څومره مالونه د نه دروړي د بیت المقدس نه هغه واپس په خرګاړو کې او د اوښانو په ګاړو کې بار کې ځان سره یوسئ. نو دوی لاړل، چې لاړل نو د دوی چېرته له صبرېده د خپلو غلطونه، بیا به یې هغه غلطۍ کولې او هغه ګناهونه به یې کول. نو دغه زمانه کې حضرت عیسی علیه السلام هم راغلی. عیسی علیه السلام له خو الله عجیبه طاقت ورکړو، لا ماشوم و پټینې چې خبرې کړې. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د مور نه الله پیدا که بغیر د پلار نه، نو لا ماشوم دی چې خبرې کوي. او قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې په برګي به لاس کېښود، برګې مرض نه جوړېږي، لا علاج مرض دی، علاج یې شته خو داسې په اسانه نه جوړېږي. لاس به پې کېښود ابه خدای جوړ کړو. او چې کوم سړي به په سترګو ړوند و ده به پې لاس کېښود اب هم خدای پاک جوړ کړه. تر دې حده پورې چې مړي ته به وې قم باذن الله، نو مړي به هم خدای پاک جنډوي او خلکو ته به الونه وې فنبأتکم بما تدخرون فی بیوتکم، چې کور کې به څو د هغې ال به وي چې د کور کې دا شی دی او دا شی دی او دا شی دی. تر دې حده پورې د خوشطبع خبره ده. ماشوم به مور ته جړل، مور به ورته وي نشته. عیسی علیه السلام په لار روان و، ماشوم ته یې دلته راسئ بچې ولې ژاړئ؟ وی مور نه شی غواړم او هغه راته وایي چې نشته، ورشه المارۍ کې پلانکي ځای کې پروت دی. ماشوم ورغې شی به یې راواخېست، هلته هم جګړې جوړې وې. ته ماشومو ته الونه وې، ځای نه ورته ښیه چې خوراک دلته پروت دی او پیسې دلته پرتې دي. لویه چرچه وه د حضرت عیسی علیه السلام، مشهوره شوه چې دا وګوره بغیر د پلار نه پیدا دی، صرف د مور نه. او دا دې داسې دمونه اچوي او خلک جوړېږي، ړوند هم جوړېږي او برګې هم جوړېږي او مړي هم جمدې کېږي. د چرچه و. نو د بعضې خلکو سره حسد او عناد پیدا شو. بادشاه ته خبره ورسول، دې یهودیانو فیصله وکړه بني اسرائیلو چې عیسی علیه السلام وجنه، پرېږدو یې نه. حضرت عیسی علیه السلام و یوې مور او د عیسی علیه السلام خپل کور هم نو، هغه عجیبه ژوند تېر کړی دی. داسې ژوند یې تېر کړی دی چې نه یې کور شته نه یې بیبي شته، ښځه شته، یوې مور ده او یو دی دی او نه د هغه ژوند یې تېر کړی دی د دولت او د پیسو نه. بس دا په پیغمبرانو کې داسې پیغمبر و، اسم ورسره نو. یو کوزه به یې ګرځول، یو به یې مسواک ګرځول او یو به یې ګومنځ ګرځوله او یو به یې پیالې ګرځوله. نو یو ځل چاته یې وکتل چې هغه په دریاب باندې ناست دی او په لپو لپو اوبه رالي او خولې ته اچوي. نو دې اړه کې وایي دې لوټې ته او دې کوزې ته پکې ضرورت نشته. د لوټې دا کار خو په دواړو لاسونو په لپ هم کېږي. نو هغه یې خواشغال کړه. نو یو ځل یې بل سړي ته وکتل چې هغه مخ ووینځه. نو عیسی علیه السلام ورته کتل. نو هغې سړي دا ګوتې راواخېستې او دې ږیره کې یې ورکولې، په دې خپلو ګوتو یې ږیره ګومنځوله. نو ګومنځ یې خوا وغورځوله. وی دا کار خو په لاس هم کېږي. بس یو مسواک به یو دی او یوې مور ګرځېدل. دا د هغه خپل یعنې په شریعت کې که یو سړی پیسه جمع کوي یا یو سړی ځان له کور جوړوي، زمونږ په شریعت کې
یا یو سړی ځان له ځمکه جایداد تجارت کې نو منع نه دي، دا جایز دي چې د بل د سوال نه او د بل د محتاجۍ نه پې بچې او د نیکۍ کارونه پکې کوې. نو دې بادشاه او هغه یهودیانو ورته سازش او سکیم جوړ کړ، عیسی علیه السلام وژنه. هغه ته خو پته و چې زکریا علیه السلام یې زما نه مخکې یاره کړی دی او د یحیی علیه السلام نه سر پرې کړی دی. نو د ده خاص ملګري حواریین دی ورته ویل، هغوی سره په یو ځای کې دی ناست و. نو یو سړي پې سیډې وکړه، بادشاه ورپسې ګرځېده سره د پولیس والا او د پوجه. یو جاسوس پې سیډې وکړه، پلانکي کور کې دی. نو دوی ورته ویې داسې وکړه چې ته مخکې ورننوځه، نو چې ته په کومه کوټه ورننوځې نو موږ ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام په دې کوټه کې دی، نو موږ به درپسې درننوځو. وایي ډېره ښه ده. نو جاسوس په هغه کوټه ورننوت. چې ورننوت نو عیسی علیه السلام ته خپلو ملګرو ویې صاحب دا جاسوس دی دا دې ګوره راغی او فوج او پولیس ورپسې دی. نو عیسی علیه السلام الله ته درخواست وکړ، نو خدای پاک اسمان ته جمدی جاړو چت کړه، چت وشلېده او عیسی علیه السلام خدای پاک اسمان ته وخېږه. دا زه نه ویم، ګورې قرآن شریف وایي، الله تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. او الله بل ځای فرمایي بل رفعه الله الیه، الله بر اسمان ته وخېږه. او چې کوم جاسوس ورننوت هغه باندې خدای د عیسی علیه السلام شکل جوړ کړ، شکل یې بدل شو د عیسی علیه السلام شو. چې دا پوجان او پولیس والا ور دننه شو، حق ته یې کلک راونیوه. وی راځه، وی زه خو ستاسو ملګری یم. هغه جاسوس وی نه ته عیسی یې، وی زه نه یم عیسی. چغې والې 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 نیمه نیمه. هغې وی نه څنګه نه دی، شکل ته دې وګوره، مخ ته دې وګوره. هغې اوچت کړ، دې غریب چغې وی او په سولی یې کړ. سولی دا صلیبي نشان دا د عیسایانو اوس هم نښه ده. داسې یو لرګی به یې ودرو او د لرګي په سر به یو بل لرګي داسې پلن ټک و، نو چې چا له به یې سزا ورکوله نو په هغه لرګي به یې اوچت کړ، دا دواړه لاسونه به یې وله په لرګي خواره کړل، په دې لاسونو به یې وله میخونه ټک وه او په سینه او پښپو به یې وله میخونه ټک وه. نو هغه یې په سولی کړ او هغه چغې والې زه نیمه نیمه زه عیسی نیم. بیا وروستو قرآن شریف کې الله فرمایي ولکن شبه لهم، دوی په شک کې پرېوتل، اوهو که دا عیسی و نو زمونږ ملګری څه شو، او که دا ملګری زمونږ نو عیسی علیه السلام څه شو. شکونه پرېوتل. هلکه خپې خو یم د عیسی علیه السلام په شان نه دي، قد و قامت یې هم د هغه په شان نه دی، صرف مخ یې د هغه په شانتې دی. نو په شکونو کې پرېوتی. نو چا همقسې وې یاره بس چې ته مونږ نه الله غیب کړی دی، او چا وې نه مړ شو او بیا د خپلو ملګرو د حواریینو هغې پټ کړی دی، چته وتښتولی دی. دا شکونه یې په هغه کې ور واچول. خو خیر د عیسایانو نظریه خپله دا ده چې عیسی علیه السلام مونږ وژلی دی او دوی وایي دا د خدای زوی دی، مسیح ابن الله ورته وایي. بیا خپل پلار جمدی کړی دی او بر عرش ته خی جوړی دی، وایي خپل پلار سره په عرش ناست دی، العیاذ بالله. او زمونږ عقیده دا ده چې نه دې جمدی جال خدای اوچت کړی دی اسمان. ملګرو نن خو باران هم دی، ملګري هم کم یې، خو کوشش وکړئ زمونږ د جومات کې چې څه تعاون کولی شئ نو وکړئ. ښه مونږ پرون لنټر واچو او تقریبا 1.5 لک روپۍ مو د بل نه قرض کړي دي وله. خو خلکو هم څه مدد را سره بعضې دوستانو وکړه او ما خو هغه ته ویلي و فیض احمد ته مې افتکار شروع کړه، الله به خیر کړي. نو ډېره لویه خرچه، ما دا خیال نه و چې دومره خرچه ورپې راځي، ډېره لویه خرچه پرې راغله. بلا پیسې پې ولګېدې، تقریبا څه کم 300 بورۍ پې سیمټو لګېدل او څه 20,000 کم دي که څه 3 لکه روپۍ پسې خو لګېدې او نور هم پې بلا پیسې ولګېدلې، لږې هم پې کار پکې دی. نو مې اوس یې نیمګړو نشي پرېښودی، چا نه مې ولې 1.5 لک روپۍ قرض کړې، ډېرې مې قرض کړې وې، خو څه مې ورکړې او څه پاتې دي. نو تاسو چې څه وس کېږي لږ تعاون هم پکې وکړئ، خپلو دوستانو ته مو ووایئ، یا زنانه ښي په دې خیر ښېګړه کې زنانه لږې تکړه نو لږ دغه وکړئ، مدد پکې وکړئ. دا د خدای کور دی او پکې به مونځ هم کېږي، د مانځه نه علاوه پکې انشاءالله د قرآن شریف درس هم وي او ستاسو د ماشومانو د بچو د حفظ او د ناظرې نو مدد پکې وکړئ. الله مو بخ.
نبی علیہ السلام فرمایي چې عیسی علیہ السلام په آسمان کې دی جمدې دی ښه دا زمونږ عقیده ده او د قیامت نه مخکې به راکوزیږي او حدیث پاک کې راځي وی د دوه فرشتو په اوږو به یې لاس اچولي یو لاس به یې په یوه فرشته اچولي او بل لاس به یې په بله فرشته اچولي او په دمشق کې یو مناره ده په هغه مناره باندې به راکوز شي او چې څنګه راکوز شي نو زمونږ د پیغمبر علیه السلام په شریعت به لګی دی به خپل عمل کوي ګوره د نبی علیه السلام په شریعت او واده به هم کوي د نبی علیه السلام په امت کې او عمل به په قرآن باندې کوي او نبی علیه السلام فرمایي چې دی راکوزیږي بادشاه به ګورې ستاسو خپلي حضرت مهدي علیه السلام دا به یو نیک سړی وي دی به بادشاهي د هغه په بادشاهۍ کې به راکوزیږي او دجال سره به مقابله کوي دجال به وجني او بیا به بادشاهي کوي د عدل او د انصاف او فیصله به زمونږ په شریعت کوي نو چې بیا وفات شي نو د نبی علیه السلام کومه کوټه مبارکه کې چې حضور پاک مبارک دفن دی او حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما ورسره دفن دي هغې کې د یو قبر ځای خالی دی هغې کې به دفن کېږي نو دا د یهودیانو بل سازش او ظلم او چې دا ظلمونه کول نو بیا پې خدای پاکه د روم یو بادشاه و هرقل اپې خدای مسلط نو هغه راغې حملې پې وکړه په دې یهودیانو بني اسرائیلو نو دی ریز مریز کړل په سوونو زرګونه یې پکې مړه کړل او بیا خپل غلامان کړل او ښځې یې ولې وینځې کړلې وروڼو دا خبره مې دې پورې کوله چې دا شرپسند خلک تیر شوی خدای پکې ډېر زیات پیغمبران په زرګونو پیغمبران الله په دوی کې رالیږلي او داسې به نه وه زموږ نبي علیه السلام مبارک خدای ټولو خلکو ته یو شان پیغمبر و تر قیامته پورې چې څومره دي ابه هر یو قوم ته خپل خپل پیغمبر یو قوم ته یو پیغمبر بل قوم ته بل پیغمبر بل قوم ته بل پیغمبر بل ته بل لیکن په هغې کې به هم نخرې کول پیغمبران به یې وچل او دا او د پیغمبرانو خاص ملګري به یې وجول او الله به وله سزاګانې ورکول کله یې پرې تندرونه را خلاص کړي دي او کله یې په زلزلو تباه کړي او کله یې په ځمکه وردننه کړي دا د عبرت واقعي حضور پاک مبارک او په قرآن شریف کې رب العالمین ذکر کړي زموږ ستاسو د عبرت لپاره او بار بار بني اسرائیلو ته هم وایي چې تاسو مشرانو ظلمونه کړي دي باس اوس توبه وباسئ مسلمانان شئ او موږ ته هم وایي چې د هغې د نخرو په شان نخرې مه کوئ د هغې د کبرونو په شان کبر مه کوئ او د هغې د ګناهونو په شان ګناهونه مه کوئ او پیغمبران خو شته خو د پیغمبرانو خلیفګان او نایبان شته چې هغه عالمان دي پیغمبر چې کم کار کوه هغه نن سبا پیغمبر دین رسو امت ته او خلکو ته یې منځونه خول او خلکو ته یې د نیکۍ دعوتونه ورکول او د خلکو یې د ګناه نه نفرت پیدا کو او د دین خبرې ورته بیانولې دا نن سبا عالمان دی نو د عالمانو پسې ټوکې ټقالې ملنډې سپکې دا به نه وی تا ته خپل دین ښایي او که دې وکړل څنګه چې الله بني اسرائیلو له په مختلفو وختونو کې سزاګانې ورکړي دي دقسې سزا به تاسو له هم درکړي نو خدای دې مونږه د هغې د هغه نقش قلم د هغه سپیرو د هغې د هغه سپیرو توبونو نه په امن و امان کې وساتي او الله دې د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب شي او خدای دې د دنیا او د آخر د شرونو نه په حفاظت کې وساتي دا زه اخلاص نه دعا کوې د باران دپاره باران خو ډېر ښه دی ډېر ښکلي باران دی د رحم ځکه دې ورځو کې دغه ته هم ضرورت دی غنمو ته هم ضرورت دی فصلونو ته هم ضرورت دی سوکړه ده او خصوصا د غرونو علاقو کې چې کم دشتې دي نو هغې ته د باران ضرورت دی خو دا دعا کوي چې خدای پاک یې د رحم باران کړي او خدای پاک هم د قهر او د غضب د باران نه وساتي او زمونږ د جومات ته هم دعا کوي چې دا کم کار پکې پاتې دی دا د اخلاص دعا کوي چې خدای پاک یې په خیر تکمیل ته ورسوي او الله د مونځګزارو د عبادت لپاره د دې محلې د کندي د خلکو د ماشومانو د عبادت لپاره او د بهر راتلونکو میلمنو د عبادت لپاره یو لوی مرکز ثابت کړي او خدای پاک د قرآن شریف او د دین د مدرسې او د قرآن یو لویه مدرسه وګرځولې کړي او چې چا پکې د مال او د بدن اخلاص کړی دی مدد یې کړی دی خدای هغې نه د هغې اجرونه په دواړه جهانه ورکړي چا چې هر قسمه تعاون دی جومات کې مونږ سره وکړه نو خدای ته وله د هغې بدل په دواړه جهانه ورکړي او الله نور هم د مسلمانانو زړونه مایل کړي
دا باقي کم کار پاتې دا پکې خدای پاک په خیر تکمیل ته ورسوي. بیمارانو ته دعا کوئ چې الله مریضانو له شفا ورکړي. زموږ یو دوست بچی بیمار دی، هغه ته هم دعا کوي چې خدای پاک ورله روغ صحت ورکړي. او غریب شاه استاد پرون وفات شوی دی، خو ته بالکل خبر نه شوم، نه مو اعلان واورېد او نه راته چا خو داسې ټایم کې خبر شوم چې یو 2-3 منټه پاتې وو، بیا جنازې له نه شو رسېدی. دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب. ها دا خالد الله ټبر بیمار دی، هغې ته هم دعا وکړئ چې الله ورله شفا ورکړي. څومره مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي، او چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، چې څوک په پریشانو کې مبتلا وي الله پریشانۍ والا په خیر او په خوشحاله بدله کړي. آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول. پاسه جنازې ته ودرېږي څنګه ده، نو که پیزار پاکي ته ده صفا پاک پیزاري، نو داسې هم پکې جنازه کېږي چې څپلی یا بوټ پاکي، لاندې پکې پلیتي نه نجاست پکې نه ګندګي پکې نه، نو داسې پکې جنازه کېږي. او که د څپلی د پاسه څوک پرېږدي نو هم څه بدیت وي. کور کې خپل جومات و د خپل کورنۍ خلکو پکې مونځ کو، اوس هغه کور میانځ کې هغه کوټه راغله، هغه کوټه دوی خپل استعمال کې راوستی شي که نه، دوی بل ځای کې جومات جوړ کړی هم دی، لوډسپیکر امام وغیره هم پکې دی. چې دا خپل کور کې کم جومات جوړ کړی، جومات 2 قسمه وي. یو دی چې هسې پکې مونځ کوي د ضرورت دپاره، دا جومات نی، لکه خپل کور کې یا خپل بیټک کې جمع کوي یا د جومات مونځ پکې کوي، دې ته جومات نه ویلې کېږي، دا عارضي د مانځه ځای وي. نو دا روانولی شي، په دې کې بل کار هم کولی شي. یو دی چې وقف کړي وي جومات ته، چې دا نو جومات ته وقف کړه او دې کې به صرف مونځ کېږي او نورو پکې څه نه کېږي، نو هغه د جومات نه بغیر بیا په بل استعمال نشي راوستلی. یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه، د یو بادشاه دربار ته حاضر شو، ډېر لوی نوابان او لوی خلک پکې ناست دي، دې ډوډۍ خوري، نولی ترې په ځمکه پرېوت. چې نولی ترې په ځمکه پرېوته، د دین مسله دا ده چې د ننولی په ځمکه پرېوځي نو راویله، نو چې کم ځای خاورو سره جنګېدلی دی خاورې ته لرې که باقي وخوره، کبر به نه کې. یو داسې نولی وي چې هغه پاکېږي نه، په خاورو کې داسې لید پلید سي چې د هغې نه خاوره نه لرې کېږي، نو خیر دی که هغه یو غاړې ته وغورځوي. خو که نه داسې یو شی وي چې هغه په ځمکه پرېوته او هغه خاورید ځای ته لر کولی شي، دا ترې لر که باقي وخوره، نو نولی ترې په ځمکه پرېوته او زه یې راوچته کړه، هغه خاورین ځای یې ترې لرې که او باقي یې خولې ته واچوله. یو ملګري ورته وایي صاحب دا دې څوک کړل؟ ولې؟ وایي دا خلک به در پورې خاندي چې د ډوډۍ د ځمکې نه راوچته کړه او خولې ته یې واچوله. او ورته څه وایي؟ اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الجهال، وایي دې جاهلانو دپاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم، ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلی دي. حضور پاک فرمایي چې د ډوډۍ په ځمکه پرېوځي، چې کومه خاوره ګردو سره لګېدلې دی هغه ته وغورځوه او باقي خولې ته واچوه. دا د صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام په طریق عمل. خدای ګواه دی، سړی وګوري صحابو ته حیران شي. زنانه به کلاو مخ بار ګرځېدې، د حجاب او د پردې آیتونه نو نازل، چې کله اعلان وشو قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، د ښځې به کور کینی او د جاهلیت د زمانې ډول سنګار سره به بال نه ګرځي، فورا ښځې کور کې کېناستې. مجال شته چې بیا خو دې څوک لوس مخ او کلو مخ د کور نه بار راوتې. عایشه صدیقه فرمایي موږ به مانځله جومات ته تلو، جومات ته به مانځله تلو، نو د سار مانځله هغه زمانه کې به زنانه تلې جمع کې به شریکېدلې او شاته به ناستې وې، وایي د سار مانځله به تلو، نو موږ به غټ پړوني په ځان را بار کړي وو، متلفعات، موږ داسې ښځې نثار موږ به مانځله تلو متلفعات بمروتهن، او په غټو بورقو څادرونو کې همدان راغوښتې او چې مونځ به خلاص شو راتلو به، نو موږ به داسې څادرونه په سر کړو چې ما یعرفن احد، چې دا ښځې به چا پېژندلې نه دی، چا به نه پېژندلې چې دا څوک ته او څوک نه ده. سار مانځه نه چې بد کړي نو غټ څادر چا پېژندو نه. دا د صحابو بیا عمل. جومات ته یو دروازه و، په هغې به زنانه هم راتلې او سړي به هم راتله. باب النساء اوس هم هغه دروازه شته، د هغې په ځای چې کومه دروازه ده اوس هم شته، باب النساء ورته وایي. حضور پاک مبارک یو ځل
اعلان وکړه داسې حکم یې ونه کړ یاره وی که دا دروازه صرف ښځو ته پرېښودلې شي نو ښه به ني چې ښځې پرې راځي او سړي پرې نه راځي حضرت عبدالله فورا صحابه بند شو په دې بیا نه راځي فورا عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په هغه دروازه را دننه نه شو دې ته عمل وایي خو چې د خولې مبارکې نه به خبره وتله صاحب روجه ده بس روجه وایي د رمضان 10 روجې دي فورا عمل مونځ دی فورا عمل په روژه کې جي د شپې نفل کوئ فورا عمل د شپې به راوتل جومات به د خلکو نه ډک و اولو دا والا برکه چپ کرا اولو تو چغې شما ہے دا پرکه والا چغې وایي فورا به عمل د عمل نقشې وي هغې زمارونو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابي یو څادر په سر کړی نو موږ به داسې لباس سړی نه اغوندي چې هغه د ښځو سره مشابه وي او داسې رنګ به بې نه پورې کوي چې هغه د ښځو سره مشابه رنګ وي هغه څادر داسې رنګ و چې هغه د ښځو د استعمال ده چا ورته ویل کا څادر دې څنګه په سر کړی وی ولې وی دې نه خو نبي علیه السلام منع کړې ده وی ښه زر یې هغه څادر راواخېست او اور کې واچو ویې فورا یې وسوځه حالانکې فضول نو پکار ښځې له دې عمل به دې ته رسېد یو ځل حضور پاک مبارک اعلان وکړ وی د سرو زرو کالي ګوتې به سړي نه استعمالوي سبو دپاره سرو زرو ګوتې چول دا ګناه ده خو چې دی وفرمایل او نبي علیه السلام اعلان وکړ نو صحابه کرام چې څومره د سرو زرو ګوتې جوړې او یې غورځولې عمل د پیغمبر علیه السلام مبارک سره د محبت او د مینې تقاضا دا ده چې موږ به د هغه تابعداري کوو د هغه د سنتو عمل به کوو او چې څوک د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی په آخره د قیامت په میدان کې یو بعضې خلک یوم یعد الظالم علی یدیه په یې لاسونو به چکونه لګوي یوم یعد الظالم علی یدیه چکونه په لاسونو لګوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس که ما د پیغمبر لار نیولې وه چې د هغه ملګرتیا مې کړې وه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یاره که فلانکي سره مې دوستانه نه وې کړې او د هغې په مقابله کې مې د الله د رسول دوستانو سره دوستانه کړې وې څه ښه به وه په دې لاسونو به لګې چکونه به لګې چکونه نو د حضور پاک سره د مینې او د محبت تقاضا دا درو چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کوو ښار د هغې اخلاق شته ښکلې ښیو د حضور پاک هغسې اخلاق به ځان له جوړو د مشر قدر د هغې اخلاق دي د کشر په سر د رحم لاس د ګاونډي سره ښه سلوک کول پردی مال نه غلا کول او نه پټول دا د هغې اخلاق و ګډون او دوکې د دې نه یې منع کړې ده دوکه به نه کوئ ګډه به نه کوئ زنانو ته به نه ګورئ او ښځو دپاره خصوصي اخلاق چې تاسو په خپل کور کې د خپلو خاوندانو تابعداري کوئ غیبت به نه کوئ او کولو مخ به بار نه ګرځئ دا د حضور پاک خشته اخلاق او ماشومانو ته وایي چې د مشرانو احترام به کوئ دا خشته اخلاق د جومات ادب به کوئ د قرآن ادب به کوئ د عالمانو نیکانو خلکو عزت او احترام به ساتئ دې ته ښکلې خوی وایي نو چې زمونږ د حضور پاک سره مینه وي د مینې تقاضا به دقه چې موږ به خشته ښکلې خوی ساتو د هغې په شان شکل به د حضور پاک زمونږ خوښ یو هغسې شکل به ځان له جوړو کردار به د حضور پاک زمونږ خوښ یي هغسې کردار به موږ ځان له جوړو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مینې تقاضا ده ولکم فی رسول الله اسوة حسنة قرآن شریف کې الله فرمایي چې تاسو دپاره ما نبی علیه السلام یو ښایسته ښکلې نمونه رالیږلې ده بازار ته یو سړي ټوکړه یوسي وایي دا نمونه ټوکړه راکړه نمونه خلک وړي نو که چېرتې په هغې په بناوټ کې فرق وي رنګ خو داسې دی جي دا ستا دا رنګ خو داسې دی خو دا زما کپړه ښه ده د کراچۍ د کارخانې ده او ستا د پېښور د دا مې نه خوښ داسې ده که نه بناوټ کې فرق یې څوک کېنایل او که اعلی جوړه څوک درکوي خو یاره په رنګ کې فرق یې بیا هم نه قبل
هغه به قبله کې رنګ هم ستا د نمونې په شان دي او بناوټ هغه هم ستا د نمونې په شان دي. نو حضور پاک زمونږ دپاره الله نمونه رالیږلی. زمونږ عقیده، زمونږ عمل، زمونږ کردار، زمونږ اخلاق، زمونږ شکل، زمونږ جامه دا به ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان دي. د اطیعوا الله او اطیعوا الرسول هم دغه مقصد دی. نو دا مې دې پورې درته ووایي چې د سیرت میاشت ده او د سیرت په میاشت کې د حضور پاک سیرت خلک بیانوي او هغې سره د مینې محبت بیانات خلک کوي. نو ما د مینې د محبت دوه څیزونه درته ذکر کړ، یو د حضور پاک مبارک احترام او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري. د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو منافق او یو یهودي و. د دواړو یو مسله وه، هغې کې اختلاف و، یو فیصله و، هغې نبی علیه السلام مبارک له راوړه. دا یهودي په حق او دا منافق په ناجیزه و. د نبی علیه السلام هغې حق ته وکتل او د هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه. یهودي په حق هغه له فیصله ورکړه. منافق غصه شو، خطا دله فیصله ورکړه، ما له دې فیصله را نه کړه. منافق د خولې مسلمان او په لږې کافري. نو ده وی یهودي ته وی راځه دا فیصله مې نه ده خوښه. هلکه دا خو ستاسو پیغمبر وکړه، هغه به په ظاهر کې ګمان کو چې دا مسلمان دی. وی نه دا فیصله مې نه ده خوښه، راځه په حضرت عمر دا فیصله کو. مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري، نو زما په حق کې به فیصله وکړي، زما مرسته به وکړي. چې داړن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له وی منافق ورته وی دا یهودي دی او زه مسلمان یم، مونږ راغلي یو په تا یو فیصله کوو، زما ورځه فیصله وکړه. وی ډېره ښه. یهودي ورته وی صیب وی زما ورځه په منځ کې اوس نبي علیه السلام فیصله وکړه، خو دا هغه ونه منله، تا لی راوست. ټیک ته ته راله وکړه. حضرت عمر وی ډېره ښه ده، زه به درته وکړم. ورېږې کور ته ځم راوځم. کور ته لاړ، توره باندې برجي وواله او څپی کړه او چې بار راووت اوچته یې کړه، منافق نه سر واخویت یې وغورځاو. وی چې څوک د حضور پاک د فیصلې نه پس ما له فیصله راوړي، د هغه به دقسې فیصله کوم چې دا ده له مې وکړه. اوس دې زه قندر ته ورسوم. دا هغه منافق رشته داران لاړل نبي علیه السلام ته استغاثه وکړه، درخواست وکړه، صیب عمر زمونږ سړی وجلی. حضور پاک حضرت عمر فاروق راغو. وی ولې دې عمره وجې؟ زورنه به دې ورکړې وه او خبرې به دې ورته کړې وې، د شریعت په مسله به دې پوه کړې. نو تا په توره سر دې و مړ دې که دا دې څه وکړل؟ او ورته څه وایي صیب وی ډېر مې ښه کړي، د خدای او د رسول د فیصلې نه، ستاسو د فیصلې نه پس چې ما له څوک هم فیصله راوړي دقسې به ورسره کوم. زما ضمیر دا برداشت نشي کولی یو سړی دې په ته ایمان راوړي او بیا دې ستا فیصله نه مني. یو سړی دې تا پیغمبر مني او تا ته د انصافدار نه وای. د پیغمبر علیه السلام فیصلې خو د انصاف دي. نو چې تا ته یو سړی په تا فیصله نه کوي خو ته ورته انصافدار نه ښکارې، نو دا څنګه مسلمان دی؟ د ده هم دقه سټ وه. دې کې جبریل علیه السلام قرآن شریف کې آیت راوړو. دا آیت نازل شو فلا وربک لا یؤمنون، هرګز داسې نه کیږي څنګه چې دا منافقین وایي. زما دې ستا په رب قسمي، الله ویل زما دې ستا په رب قسمي لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، چې د دې خلکو منځ کې اختلاف راشي او په تا فیصله وکړي، هله به مسلماني. او چې د دې په منځ کې اختلاف راشي او په تا فیصله نه کوي او یا ستا د فیصلې نه پس په زړه کې چون و چې راکوي چې دا پیغمبر خو د انصاف فیصله نه کوي، نو دا سړی مسلمان نه دی، دا کافر دی. د عمر مقصد دا دی چې د عمر څه کړي دي، سوچه کارې کړي. زما رو د پیغمبر خبره به منو، رسول الله مبارک
د هغه خبره د الله خبره وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. دې په شرعي صاحب خو د ګیرې مسله کې خوشحاله ساتي، خو د دنیا مسله کې دین کې ته خوشحاله ساتلی ده او که نه یوازې په ګیره کې دې خوشحاله ساتي. نبي